بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. لما عزت مندو دا ربيع الأول مبارک میاش اغا شروع ده او داغي دا مناسبت موافقه تیری جمعینا دا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د سیرت او د صورت متعلق ذکر اغا شروع شوه ده. الله تبارک و تعالی پخبل باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شان او د سیرت ذکر قرآن مجید کی زی پزی باندې فرمایله ده. سورۃ الانشراح کی اللہ تبارک و تعالی فرمائی ورفعنا لک ذکرک چی مونگا ستاسو ذکر مبارک اغا اوچت کڑے دے. د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر او د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شان مبارک او د هغه مرتبه د هغه محبوبیت چې ټول عالم د پاره محبوب او د هغه خوخو هغه د چانه پټ نه دی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د شان متعلق فرمائی چې لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء. فرمائی چې د مونږه د پاره هم یو نور دی او د دنیا د خلکو د پاره هم یو نور دی چې رڼاګانې کوي، لیکن وای زما چې کم نور دی نو هغه نور د اسمان د نور نه ډیر بهترین دی. ځکه چې فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء. وی د خلق نور هغه سحر راخیږي او زمونږ نور هغه ماښام ماسخوتن په تیاره کې راخیږي. یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم رڼاګانې هغه په تیارو کې ښکاره کیږي. کله چې د کفر او د شرک تیارې په دې ټوله دنیا باندې پرتې وي او رسول الله صلی الله علیه وسلم دې دنیا ته تشریف راوړو هغه ټولې تیارې ختم شوې، هغه تیارې په رڼا باندې بدلې شوې. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ مشہور شاعر صحابی دے. فرمائی وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. وَإِسْتَانَ بہترین او حسین انسان دما سترګو نه دی لیدلی او میاندو دستانه جمیل او حسین معشوم اغا نه دی زیږولی. واجمل منک لم تلد النساء. او وی خلقت مبرئا من كل عیب، تا الله پیدا کړی تاکہ هیڅ عیب نشتا، د هر عیب نه پاکي.
کأنک قد خلقت کما تشاء گویا داسې پیدا کړی شوی څنګه چې ستا خوښه وه. الله تعالی د حسن تمام هغه کمالات د جمال او د کمال تمام هغه انتها پر رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم باندې هغه کړی ده. صاحب دا قصیدی علامہ ابو سیری صاحب رحمت اللہ علیہ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلق فرمائی هو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبیبا بارئ النسم. وی دا مونږه محبوب هغه انسان دی چې په اعتبار د معنی او په اعتبار د صورت سره کامل دی. همی صورت کامل حسین دی، همی اندرونی کیفیات هغه کامل دی. او الله تبارک وتعالی په ټول مخلوق کې یو بهترین محبوب هغه ځان ته خوښ کړی دی. منزه عن شریک فی محاسنه فجوهر الحسن فيه غیر منقسم. د ټولو هغه څومره حسینان چې دي د هغه ټولو نه زیات حسین دی. دنیا کې چې څومره حسینان دي هغه د حسن ته نشي رسیدی. گویا د حسن هغه انتها الله تبارک وتعالی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې کړی ده چې بل چاته داسې حسن نه دی ورکړی. ځکه خو تمام عالم پر رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم باندې مین دی چې صورت هم حسین دی او سیرت هم حسین دی. دی دنیا کې خو اکثر داسې وي چې یو انسان ظاهرا حسین وي نن پته نه لګي چې ګنده دی او که صفا دی. که دننه صفا وي ظاهر اکثر ګډوډ وي. داسې ډېر کم انسانان ملاویږي چې ظاهر او باطن دواړه صفا وي او که ملاو هم شي د کمال درجې ته نشي رسیدی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ظاهرا او باطنا د کمال درجې ته رسیدلی دی. نو د دې وجه نه دا محبوب کل جهان دی. تمام جهان پر رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم باندې مین دی. جمادات پہ مین دی، نباتات پہ مین دی، حیوانات پہ مین دی، انسانان پہ مین دی. د تمام مخلوقاتو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره لا متناهی محبت ته. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کر دو کانیو نبی کریم صلی الله علیه وسلم با چکلا ابو بکر صدیق صاحب کر تشریف یوړو یو کانی ته ډډه والا هغه بل کانی به د ډډې نه محروم شو نو هغه با आवाज کولو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الله. کانی نه به आवाज راتلو ځکه چې هغه یو کانی هغه ته خو د حضور صلی الله علیه وسلم د ذات نه برکات او انوارات ملو شو چې حضور به ورته ډډه والا نو دا بل به خفه شو نو دا به आवाज کو چې الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الله. حضور صلی الله علیه وسلم باندې به سلام کولو باقاعده. حضور صلی الله علیه وسلم فرمای زه هغه کانی پیژنم چې د نبوت نه مخکې به هم زه په کومه شاړه تېرېدم او په ما باندې به صلات او سلام کولو. حضرت علی صاحب وایي ما ته اوس هم ډېر هغه کاڼي معلوم دي کله به چې زه نبي علیه السلام سره روان وم هغوی به پې باقاعده سلام کولو. جمادات پې مینو یو څیز کې چې سا نه وي هغه هم د نبي علیه الصلاة والسلام په ذات باندې مین وي. د احد غر باندې نبی علیه الصلاة والسلام یو پیره تشریف فرماو وی فرمایل چې دا احد داسې غر دی چې مونږ سره محبت کوي مونږ د سره محبت کوو غرونو ور سره محبت کولو. کم سیس کې چې سا نه وي هغه سیزونه هم د نبی علیه الصلاة والسلام په ذات مبارک باندې هغه عاشقان او هغه سره محبت دا چې کم سیزونه مونږ او تاسو ته ښکاري چې سا پکې شته او څه پکې سا نشته دا زمونږ په اعتبار سره دي. مونږ وایو یاره دې سیس کې سا شته
او دې سیس کې هغه سا نشته الله تعالی قادر دی دا الله تعالی پنځ ټول برابر دي دې ټولو ته الله تبارک وتعالى دا کیفیت ورکړی دی چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې دا مین دي دا غسر محبت ته نباتات ونی بوټي لرګي دا په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې باقاعده مینو کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه طیبه ته تشریف یوړو او خطبه به ویله د جمعې نو یو ونی ته به ډډه والی و او یو کس بیا چې کم دینو منبر تیار کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په منبر باندې تشریف فرما شو هغه ونی ورپسې جړل کم ونی ته کم سانګه ته کم کجوري ته چې حضور صلی الله علیه وسلم بڑړه والا هغه ورپسې په جړا شو صحابه کرام وې داسې جړل چې مونږ ټولو د هغه جړا اورېده باقاعده یا نبی علیہ السلام ورپاسې دو او هغه غیږ کې ونیوا او ورته وی خوخه دې نه ده چې په جنت کې یو اعلی ونه جوړ شي بیا هغه چپ شو او داسې وی چپ شو څنګه چې د معصوم د مور غیږ ته لاړ شي او هغه چپ شي داسې باقاعده چپ شو دا بوټي دا ټول په باندې باقاعده ماینو صحابه کرام وای یو پیرا نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځای د تقاضی ته لاړو هغه ځای کې بوټي نو وای گیر چا پیر نبی علیہ السلام کا ته چیرې دا خو ما ته ضرورت ته او بوټي نشته چې د پکې پټ کینم وای مونږه قتل چې بوټي را روان شو گیر چا پیر نه باقاعده لری لری نه د کجوري ونی اگر روان شوي او حضور صلی الله علیه وسلم گیر چا پیر هغه ته ودرې دي سانګي راخته کې حضور باندې پرده جوړه کا ای خپل تقاضا پوره او بیا وی نبی علیہ السلام ته سلام کو باقاعده هغه سلام صحابه کرام وی هغه مونږ واوریدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د نباتات او محبت ته د حیوانات ور سره محبت ته د حیواناتو د حجۃ الوداع په موقع باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل لاس مبارک باندې تقریبا 63 اوخان هغه قربانی کړی دي دریش بیتا هر یو اوخ په د بل اوخ نه مخ کې کېدو چې زما په مړی باندې چاړه زما نحر زما حلال والے هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام کې خپل باندې به باقاعده نبی علیہ السلام ته سر راخته کو وی به ما باندې چاړه راکاږي ما باندې چاړه راکو یو بل نو باقاعده او خان مخ کې کېده اوخ په سوکلال کې بیا څومره ګران حلال ولې او اوخ بغیر د تړلو څنګه حلالي لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته باقاعده سر کې کو یو اوخ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجلس ترالو حضور صلی الله علیه وسلم یو ځای کې ناشته او رالو د نبی علیہ السلام په غیږ مبارکه کې سر کې خود او وی جړل نبی علیہ الصلوۃ والسلام وته ولی وی زما مالک په ما کار ډیر کوي او غیا کا مرا کوي کار را باندې ډیر کوي غیا کا مرا کوي خان به مینو ای باقاعده پویدل ادا زمونږ محبوب صلی الله علیه وسلم دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خرو باندې هغه چې کم دینو سفر کړي په کچرو باندې کړي په اسونو باندې کړي په خو باندې کړي یو خرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه په کله کله ګرځیدو یو بادشاہ ورته راستول خاص قسمو هغه چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شو هغه رالو چې وی کته دا ټول خلق جاړي وې شو چې څه چل شوی دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کور مبارک ته چرانیز دو شو وې شو چې نبی علیہ السلام وفات شوی دی لیونه شو او منډه کزانی وی کوي ته غرزول ځانې مړو نه مړو د حیوانات په باقاعده ماین یا په صحابه کرام څنګه سمرا ماینو او انسانان په کم دینو هغه سمرا ماینو هغه همغه ذکر نشو کوله یو صحابي په حالت د جنگ کې شهید کیږي آخري سلګي دي او بل دا ترور زوی ورته تقریبا رالو ورته وی اوه آخري وخت دې پړه دې سار مان دې چې پورا کم وبغواړي سغواړي اسدر تروړما وینا وای زما دا ارزو تمنا ده چې د نبی علیہ السلام مخ مبارک وینم بس آخري دا وای په مټه باندې اوچت کو د حضور صلی الله علیه وسلم مجلس ته یوړو حضور صلی الله علیه وسلم ناستو صحابه کرامو سره حالت ته جنگ دی د یو اونې د لاندې چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مخ مبارک باندې سترګې ولګولې وی اشهد ان لا اله الا الله کلمه ویلې وفات شو بس زما دا ارزو دا پورا شو د مرګ په حالت کې د هغه د ارزو او تمنا وا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوینم د ټول دنیا ور سره محبت ته محبوب کل جهان ټول جهان محبوب دی چې زمونږه هم باقاعده
د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره همداسې محبت وي چې هغه سوي چې مونږ وایو لبیک بالکل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خبره باندې دا مونږ بي چو چرا ایمان دی او عمل مو دی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عملی ژوند هغه ځان کراولو دا غي سره د محبت اظهار کو په هر مقام کې ذکر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم مجلس کیوشي دا هغه مجلس باقاعده الله تعالی حساب ناخلي ګر دلته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر شوه د حضور صلی الله علیه وسلم ذکر دومره اعلی او احسن سیز دی چې دا غنوم په کې واغشتل شو درود شریف په کې هغه چې کوم دی نو ویل شو دا میاش نبی کریم صلی الله علیه وسلم آمد راتل په دې میاش کې هغه چې کوم دی نو شوی ني په دې میاش کې د حضور صلی الله علیه وسلم ذکر ډیرو شي درود شریف ډیرو ویل شي مختلفو مقاماتو کې د سیرت مجلسونه وي هغه سیرت مجلسونو کې مونږه حاضری وکړو چې د حضور صلی الله علیه وسلم د سیرت نه خبر شو دا غي د ژوند